ته ما ته وایه ته محبت کې لاړې تېر شوې زه هم زه محبت کې چې ډېر تېر شم قسم مې د په خدای که د صحابهو د یو کتو محبت ته زما محبت ورسي زه به څه وکړم زه خو چغې وم زه خو صرف خبرې کوم د محبوب نه خو صحابه زار شوي دي قربان شوي دي څوک داسې ویلی شي د خپل پلار په غم د نیکه په غم د بیبي په غم د زوی په غم باندې هېچ چا داسې نه دي ویلي د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مرض وفات ورځې دي په دغه ورځو کې صحابو باندې یو ډېر لوی غم پروت دی چې محبوب راته ښکاري رخصتېږي بیا ځان له خیال بدل کړي ځکه د صحابو د جماعت مخې ته یو نبي د دنیا نه رخصتي نه ده کړې صحابو ته پته نشته چې د محبوب جدایي به موږ څنګه برداشت کوو د صحابو جماعت ته دا پته نشته چې محبوب زموږ په منځ کې نه بیا به زموږ څه حال وي كنت ناسیا منسیا بیا دې اړو مونږ یونه حضرت عمر خو اړو د سره نه برداشت کوله حضرت عثمان خو دیوال سره ډډه وهلې وه حضرت بلال د خپل عشق او د محبت په ټک اواز باندې باغ پرېښود دا جماعت نه برداشت کوله خو په دې جماعت کې عاشقان یو تر بله تېرو عبدالله بن عبد ربه یو صحابي دی زمیندار دی په ځمکه کې کار کوي نو چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک صلی الله علیه وسلم مرض وفات راځي نو دی تللی دی اوبه خور کوي په خپل د کجورو په باغ کې یا په پټي کې لګیا دی په دې کې نو د بچی اواز کوي بابا جان خو چې څنګه د اواز وکړو ته ماله په ژوند کې داسې اواز نه دی راکړی وی بچیه خیال کوه هغه څه ونه وایه چې زه یې اورېدو ته تیار یم بچیه بل څه ونه وایه بابا جان هغه څه وایم او ویلی نه شم د څه اورېدو ته چې ته نه یې تیار هغه شان شو محمود د دنیا نه رحلت وکړه عبدالله بن عبد ربه مخ قبلې ته الله چې تا مانه دا سترګې راغلې کړې وې ما باندې صرف محبوب ته د مینې په نظر کتلي دي ما نه چې تا غوږ راکړي دي ما بیا د محبوب خبرې اورېدلې دي ما نه سترګې واخله چې بل چا ته ونه ګورم ما نه غوږ واخله چې د بل چا خبرې په ونه دواړه لاړل سترګې هم لاړې غوږ لاړل ته ما نن د محبت نه منې کړې زه درته وایم الله دې مونږ او تاسو ټول د بدعاتو نه وساتي